نو زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترور لور ده. د دې نیکو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیکه یو د عبدالمطلب صاحب. د دې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې نکاح د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره شوی وه او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام آزاد کرده غلام او نبی علیہ السلام په زویتوب باندې نیولی و. نو چې کله نبی علیہ السلام اراده وکړه چې د زید رضی الله تعالی عنہ نکاح وکړي ځکه زوی ورته ویلی و، نو د خپل ترور لور پسې پیغام د نکاح ولیږو، وی زه تا خپل زوی زید له غواړم. نو دی انکار وکړو او د دې رور و هغه هم انکار وکړو، عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ. وی موږ د لوی خاندان سره تعلق ساتو، موږ د قریشو د خاندان یو او زما خور به نکاح کوي نو د یو آزاد شوي غلام سره به نکاح کوي، ځکه چې عربو کې دا عادت و چې کم سړی به د غلامۍ نه آزاد شوی و نو آزادو خلکو به د هغه سره خپله رشته نه کوله، ځکه هغه ته به یې لږ سپک کتل، مړه وي دا خو هغه سړی دی چې په غلامۍ کې تیر شوی دی. نو زینب رضی الله تعالی هم دا خبره بده وګڼله، وی زه به د یو آزاد شوي غلام سره نکاح کوم او د دې چې کوم ورور و عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ هغه وی نه زه خپله خور داسې سړي له ورکوم چې هغه غلامي تیره کړې ده، موږ دا نکاح نه کوو. الله تبارک وتعالی د آیتونه مبارکه نازل کړو، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. یو سړي له هم دا جایز نه دي او یوې ښځې له هم دا جایز نه دي چې کله الله د الله رسول یو فیصله وکړي چې بیا د دوی اختیار د هغې نه وروستو پاتې شي. دوی له بیا اختیار نشته چې کله فیصله الله وکړه او د الله رسول وکړه، او چا چې د الله او د الله رسول نافرمانی وکړه د ډیر په ګمراهۍ ښکاره سره ګمراه شو، د ګمراه شو دا انسان. چې کله د آیتونه مبارکه زینب بنت جحش رضی الله تعالی واوریدل او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی د خور ورور د آیتونه واوریدل چې پوه شو چې دا آیتونه خو زمونږ متعلق الله نازل کړو چې وما كان لمؤمن ندی جایز یو مؤمن سړي لره، نو د مؤمن سړي نه عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی مراد دی، ولا مؤمنة او نه مؤمن ښځې له جایز دی چې د الله او د الله د رسول خلاف وکړي. د مؤمنة نه مراد زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها چې دا خو الله مونږ ته وفرمایلو چې الله او د الله رسول یو فیصله کړي نو تاسو له اختیارو نشته دی. نو چې څنګه دا آیتونه واورېدل که نه بس وي مونږ د نکاح ته تیار یو، مونږ ته دغه رشته منظور ده. او صحابه کرامو که نه آمنا وسلمنا، بس چې ایمان مونږ راوړو بیا چې الله او د الله رسول څه وفرمایل بس په هغې باندې لبیک و. دا نه وه چې زه به داسې کوم او داسې کومه. د عمر رضی الله تعالی متعلق راځي وی کو هغه به ډېر زیات غصه او ډېر زیات غصه او په یوه خبره باندې به ډېر زیات کلک ولاړو، خو چې د دې خبرې نه به خبر شو چې عمر ته خو دا وایي خو د الله کلام دا وایي، عمر ته خو دا وایي خو حدیث مبارک کې داسې راځي. وی عمر رضی الله تعالی بالکل بیا خاموشه ولاړو. د قرآن او د حدیث متعلق د هغې نه مخکې تلل بیا عمر خبره نه ده کړې، دا د هغه شان و چې هر څومره به په یو خبره کلک ولاړو، هر څومره به غوسه و، خو چې دا به ورته وویلی شو چې د الله حکم دا دی عمره، د الله د پیغمبر حکم دا دی عمره، ته دا وایي او الله د الله رسول دا وایي، بس عمر به بیا خپله خبره پرېښې وه، بیا به خاموش او بس. دا د صحابه کرامو عادت و عادت ښه. نن زمانه کې هم داسې دي که نه، ته به یو سړي پسې لاړ شي یاره روغه وکړه، قرآن دا وایي حدیث دا وایي، یاره مولي صاحب ټیک شو شریعت په دا وایي خو پښتونولي هم ده که نه، پښتو هم ده که نه، ښه ووایه وایي او قرآن خو دا وایي شریعت خو دا وایي خو پښتو څه وایي. هغه پښتو د سره پښتو نه ده چې د قرآن او د حدیث مخالف وي، پښتو هغه پښتو ده چې د قرآن او د حدیث موافق وي. موافق صحابه کرامو به چې دا واورېدل چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مخکې بله خبره بیا د هغې نه وه، بس چې الله او د الله رسول دا ویلي بس مونږ تیار یو. نن چې مونږ څومره په ګمراهۍ کې اخته یو صرف د دې خبرې د وجې نه اخته یو چې مونږ وایو ټیک د مولي صاحب شریعت به دا وایي خو لکه زما خبره دا ده که نه، نو زه به دا خپله خبره کوم که نه.
نو زینب رضی الله تعالی او چې د هغې رور دا خبره واورېده که نه دا خبره واورېده چې د الله او د الله د رسول دا حکم دی چې د زید رضی الله تعالی سره د دا نکاح وکړي بس هغې موږ تیار یو موږ ته دا نکاح منظور ده نکاح وشوله خو په نکاح کې جوړ بیا رانغی د ښځې او د خاوند جوړ نه راتو د هغې وجه دا وه چې زینب رضی الله تعالی د قریشو د خاندان نه وه د نبي علیه السلام د ترور لور وه او زید ابن ثابت رضی الله تعالی هغه آزاد شوی غلام و نو د زینب رضی الله تعالی په ځان اوچت حسابه د دې وجې نه سړي له پکار دی چې کله دې ښځه کوي که نه د ځان نه دې په کوس خاندان کې وکړي په پورته خاندان کې دې نه کوي ښه ښځه چې کوي د ځان نه په کوس خاندان کې وکړه په پورته خاندان کې مه کوه ځکه چې د ځان نه دې په پورته خاندان کې وکړه خو په دویمه خبره به درته پیغور کوي که نه چې ته یوه خبره کوي هغه به درته بله کوي او چې ته لږه خبره کوي ستا په کور کې څه دی زما د پلار کور له ورشه تو ستا کنه خو زه تباه و برباده شوم سړیا بس پیغور به درته پاره خبره باندې کوي نو چې نکاح کوي د ځان نه په کوس خاندان کې کوه په بر خاندان کې مه کوه که نه بیا به درته وایي چې ستا کره ما چېرته ښه ورځ ونه لیده چې راغلي در کری ما راشه زما د پلار کره که د پلار کری د ډوډۍ درک نه لګي خو ښځه وایي خو د کلي نواب دی خاوند ته وایي ټیک شو که نه د ښځو خو دا عادت دی که د پلار کور یې هر څومره خو خاوند ته وایي ته مړه څه چې ورځه ما د پلار کور له تو د هغوی خو لنګر چلیږي ټیک ده که نه نو سړي له پکار دی چې عام طور پر دې ښځه کوي د ځان نه په کوس خاندان کې وکړي نو د زینب رضی الله تعالی خاندان اوچت و نو هغې به د زید رضی الله تعالی سره جوړښت نه راتو ځکه وایي زه قریشي یم او ته خو یو آزاد شوی غلام یې نو د یو بل سره جوړ نه راتو نو دا زید رضی الله تعالی به بار بار په نبي علیه صلات وسلام پسې راتو وایي د الله پاکه پیغمبره ستا هغه د ترور لور نه د زینبو زه یې نشم ساتلی زه یې پرېږدمه زه یې نشم ساتلی زه یې پرېږدمه نبي علیه صلات وسلام به ورته ووي نه زید ګورې دا کار ونه کړي دا کار ونه کړي د نبي علیه السلام سره زیات فکر زه کوو چې دا نکاح نبي علیه السلام کړې وه زینب رضی الله تعالی دا نکاح نبی علیہ السلام کړی وه یو خو دا نکاح ما وکړه چې اوس ورله زید طلاق هم ورکړي نو ما نه خو به خپل خاندان هم ډېر زیات خفه شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته وفرمیل زیده داسې مه کوه بار بار به یې منع کوه یو ورځ زید رضی الله تعالی راغی وی د الله پاکه پیغمبره ما زینب ته طلاق ورکړو ما زینب ته طلاق ورکړو ستا هغه د ترور لور ما پرېښودله زه یې نشم ساتلی نوره دا خبره چې او په کار هم دا ده چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې جوړ نه وي که نه نو بیا شریعت دا لاره راستولې ده چې طلاق ترې وکړی شي طلاق ترې وکړی شي طلاق الله راستولی دی له دی ځکه چې کله د ښځې او د خاوند جوړ برابر وي بس بیا مزې دي د دغې کور نه بل ښایسته کور بیا نشته دی چې د ښځې طبیعت د سړي سره ولګېده او د سړي طبیعت د ښځې سره ولګېده دغه کور په دنیا کې بیا جنت دی ولې که په دې کور کې وچه ډوډۍ وي خو دا د ښځې ته د هر څه نه خوږه ده دا ډوډۍ چې کله خاوند د مینې وي او زړه یې ورسره لګېدلی وي او چې کله ښځه د مینې وي نو دا سړی کو بار زری شي که نه خو چې مازدیګر د ده چوټي شي دی به دې کور ته ډېر په خندا او په خوشحالۍ را روان وي په خوشحالۍ به را روان وي او چې کور ته راورسي او د خپلې بیبي سره کښېني بس د ده ستړې ختمې نو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ولګېده دا په دنیا کې لوی نعمت دی او دغه کور بیا د جنت یوه نمونه ده په دنیا کې خو چې کله د ښځې او د خاوند د یو بل سره طبیعت ونه لګېده دغه کور بیا په جهنم کې یو د جهنم د قسمونو نه یو قسم دی په دنیا کې دا کور بیا دوزخ دی ځکه چې د ښځې بیا خاوند بدي شي او د خاوند ښځه بدي شي او د یو بل نه خلاصون کېږي نه نو بیا دغه کور ډېر د سختو کور دی او ډېر د مصیبتونو کور دی نو بیا د شریعت مسله دا ده چې د ښځې او د خاوند د یو بل سره جوړ نه راتو کو د ښځې ورسره زړه نه لګېد ګناه ښځې ته وه نو دا د خاوند نه خلع والي چې کله خلع اخلي دا ښځه به د خاوند ته خپل مهر پرېږدي کور یې پسې لیکلی دی جایداد یې پسې لیکلی دی مهر دی دا هر شی به دا خاوند ته پرېږدي وایي دا هر څه درته پاتې خو بس ستا سره مې زړه نه غواړي نو ما له طلاق راکړه دې ته په شریعت کې بیا خلع ویلی شي او که ګناه د خاوند و نو بیا
پکار ده چې د ښځې ته دا خاوند طلاق ورکي او مهر ولم ورکي، ځکه مهر د هغې کېږي که نه، ګناه خو د ښځې خو نه دی، مهر به ولم ورکوي. اوس مسله نن سبا کم ځای کې جوړه ده، د ښځې او د خاوند چې د یو بل سره طبیعت نه لګي، جوړ نه راځي، نو ښځه به لاړه شي د پلار کره به مروره کینی، د پلار کره مروره کینی. هلته ښځه هم ګناهګاره ده ځکه د خاوند حق نه پوره کوي، دلته خاوند هم ګناهګار دی د ښځې حق نه پوره کوي. اوس دوه خبرې دي، کو د ښځې ته ګناه وه او دا د پلار کره تلې ده او ناسته ده او د دې خاوند سره ژوند زړه نه غواړي، نو پکار دا ده چې خلع والي که نه، یعنې خاوند ته د مهر پرېږدي او ځان دې آزاد کړي. خو دا وایي نه خلع ترې نه اخلم که نه، زما خو سره 10 تولې سونه ده چې خلع ترې اخلم، نو بیا خو دا 10 تولې سونه اخلي که نه، نو خلع ترې نه اخلم، نو عدالت ته به ځم او راځم او دروغ به وایم چې په ما باندې خاوند ظلم کو او زه به ترې کیس وګټم، نو هم به ترې طلاق والم او هم به ترې مهر والم. دا ښځه د یاد وساتي، ګناه د دې و او دې د خاوند نه طلاق واغست او مهر ترې هم واغستو، دا د حرام مال واغست، دا مهر د دې نه کېدو او دې واغستو نو دا د حرام مال واغست، ځکه چې ګناه د دې ده او طلاق هم دا غواړي او بیا کیسونه هم کوي چې ما ترې مهر هم میلو شي، نو دا مهر د دې په شریعت کې کېږي نه او دې د عدالت په زور واغست، نو حرام مال یې واغست. او که چېرته ګناه خاوند ته دی، دا ښځه زړه اخلي نه او هسې تنګوي، نو طلاق ورکه که نه، طلاق نه ورکوي. ولې طلاق نه ورکوي؟ ځکه کو طلاق ورکوم نو بیا مې پسې کم پلاټ لیکلی دی، کم کور لیکلی او کم مهر دی، دا خو به رانه دا وړي که نه، نو طلاق نه ورکوي. په دې مجبوره کوي چې دا په خپله زمانه خلع والي، په دې مجبوره کوي. نو دا خاوند د یاد وساتي چې کومه ښځه د طبیعت نه اخیستله او ده ورله طلاق هم نه ورکوه، په دې مجبوره کوله چې دا ووایي چې ما له طلاق راکړه چې ما ته مهر پاتې شي، او دا مهر دې سړي ته پاتې شو، دته حرام مال پاتې شو، د حرام مال واغستو، د ښځې مال یې واغست. بهر الله خو پکې یو فقهي مسله راله. نو د زید رضی الله تعالی او د زینب بنت حارث د زینب بنت جحش رضی الله تعالی یو بل سره جوړ نه راته. نو زید رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه وی دا الله پاک پیغمبر ما ستا د ترور لور زینب له طلاق ورکو ورمه ولکم، ځکه زه غریب سړی ما هغه د مالداري کورنۍ د زما سره نور ژوند نه کیږي، د هغې سره زما ژوند نه کیږي. کله چې د دې عدت پوره شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زیده اوس لاړ شه او زینب ته ووایه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما سره نکاح وکړه. ګوره زید رضی الله عنه پسې پخپله ولیږو، د دې چې کوم مخکنی خاوند دی پسې ولې لیږو؟ ځکه چې په خلکو کې دا خبره مشهوره نشي چې دا په نبی علیہ السلام دا ښځه پرېښې ده، نعوذ بالله. ورشه زید ته پسې پخپله لاړ شه. زید رضی الله عنه چې لاړ که نه، ګوره تقوا ته ګوره، د صحابه کرامو تقوا ته ګوره. اگر چې د پردې حکم لا نه دی راغلی، اگر چې د ده مخکنی ښځه هم و د زینب رضی الله تعالی، خو چې کله دی لاړ که نه او زینب رضی الله تعالی ته ور وکړسو، نو د ور نه دی خوا راغی، ورته یې شا کړه او دی خوا یې مخ کو، ورته یې شا کړې ده او دی خوا یې مخ کړی دی. نو د دنې نه ورته اواز وشو، وی څوک یې؟ وی زید یمه زیدو. وی څه راغلی؟ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تا پسې پیغام د نکاح رالیږلی دی، ته رضا یې او که رضا نه یې. نبی علیہ السلام فرمایي چې د زینب زړه مات شو، نو د هغې علاج دا دی چې زه ورسره نکاح وکړم. زینب رضی الله تعالی د دنې نه وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته وایه زما د ترور زوی ته وایه چې زه پکې استخاره کوم، بیا به جواب درکمه، زه پکې استخاره کوم، نو بیا به څه درکم؟ جواب درکمه. استخاره ګوره دوره نیکمله زنانه وه چې زه د خلکو سره مشورې نه کوم، زه مشوره د خپل رب سره کوم، د خپل الله سره مشوره کوم. او دا پکار هم دی چې کله انسان رشته کوي یا بل څه کوي یا بل څه کوي چې د استخاره وکړي. استخارې طریقه دا ده، د استخاره ته د ورځې هم کولی شي، دې دپاره شپه ضروري نه ده، ایمرجنسي کار دی و چېرې زه دا کار کوم خو چې په دې کې به ماله خیر یو که خیر نه، اوس اچانک یې کوي، نو شپې ته انتظار مه کوه چې زه به د شپې کومه بیا به پسې وده کېږم بیا به خوب وینم. بس د ورځې هم استخاره کولی شي. استخاره څه ده؟ راشه 2 رکعته مونځ وکړه، کو په کور کې کوي کو په مسجد کې کوي. څنګه چې 2 رکعته عام نفل کېږي دقه شانتې 2 رکعته نفل وکړه. او بیا د استخارې یوه دعا ده
په دې نماز په دې کتابونو کې لیکلی شوي په هغې کې دعا کې یو لفظ راځي هذا الامر ان هذا الامر دا لفظ پکې راځي چې دغې هذا الامر له ورشي نو ته چې کم کار د پاره د استخاره کوي هغه کار به په زړه کې راولي هغه کار به په زړه کې راولي دغه دعا ووایه د دې نه وروستو دغه کار کو پړه کې دې راله چې زه کوم په دغې کې تاله خیر دی او که په زړه کې دې راله چې نه کوم دغې کې تاله څه دی خیر دی بس دغه د الله فیصله ده ستا دپاره نو د ورځې هم استخاره کولی شي او د شپې هم استخاره کولی شي د شپې ماسخوتن مانځه نه وروستو 2 رکاته نفل وکړه که د عربۍ دا دعا نه درځي نو په پښتو کې ووایه الله دا کار کومه او ماله پکې مشوره راکړه چې وی کم او که وی نه کم زما دپاره پکې خیر شته او که نشته دا دعا پښتو غوښتی شي که نه الله ماله په دې کې مشوره راکړه چې که ماله پکې خیر وي نو زما په زړه کې واچوه چې زه یې وکړمه او که زما دپاره پکې خیر نه وي نو زما په زړه کې دا واچوه چې زه یې ونه کړم الله په پښتو کې دا دعا وغواړه او بیا د شپې د راوختې پورې مه کښېنه اوده شه نو که خوب دې ولیدو خو سار به یو عالم ته بیان کړي 3 شپې داسې وکړه او که خوب دې ونه لیدو بس د هغې نه وروستو چې دې کومه فیصله وکړه دغه فیصله د الله د طرف نه وه خوب لیده پکې څه ضروري نه دي نو بهرحال استخاره کول پکار دي د کارونو کې نو زینب رضی الله عنها فرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې زه پکې استخاره کومه بهرحال ته کله چې دې استخاره کوله الله تبارک وتعالی په اسمان کې فرشتو ته وفرمایل وی ای فرشتو راځئ چې د زینب نکاح وکړو د نبي علیه الصلاة والسلام سره راځئ چې د زینب نکاح وکړو په اسمان کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره نو د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح الله تبارک وتعالی په خپل وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په اسمان کې په اسمان کې خو الله تبارک وتعالی نکاح وکړه په ځمکه باندې هم هغه کومه طریقه چې هغه وشوه د زینب رضی الله تعالی ورور و هغه نکاح وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره د دې وجې نه زینب رضی الله تعالی به کله کله فرمایل وی د الله پاک پیغمبره زه په 3 خبرو باندې ډېر نازېږم زه ناز کوم په 3 خبرو باندې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زینب کومې خبرې دي چې ته پې دومره ناز کوي وی یو خو ناز په دې کومه که نه چې د تمامو بیبیانو نکاح ستا سره دې خلکو کړې ده کم اولیا چې دي خپلو اولیاو د هغې نکاح ستا سره کړې ده او زما نکاح زما اولیاو نه ده کړې بلکې زما نکاح زما الله ستا سره کړې ده یو خو په دې نازېږم چې زما نکاح په اسمان کې الله ستا سره کړې ده او دویم په دې نازېږم چې زما او ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب زما ستا نیکه یو دی عبدالمطلب صاحب او دریم په دې باندې نازېږم چې زما په نکاح کې جبرئیل علیه السلام ډېر کوشش کړی دی جبرئیل علیه السلام پکې ډېر کوشش کړی دی وی په دې 3 خبرو باندې زه ډېر ناز کوم بهرحال دلته د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح وشو د زینب رضی الله تعالی سره کله چې نکاح وشوله او منافقینو خبره مشهوره کړه وی نبی علیه السلام د خپل د زوی د ښځې سره نکاح وکړه د انګور سره نکاح وکړه ځکه جاهلیت کې دا خبره مشهوره وه چې چاته به د زوی وي نو هغه به داسې زوی حسابېده لکه څنګه چې د سړي خپل زوی وي نو بیا به د هغه ښځه په ده باندې حرامه حسابېدله نو زید رضی الله عنه خو د نبي اسلام خپل زوی خو نه و که نه صرف زوی ورته ویلی و نو منافقینو خبره مشهوره کړه نبی علیه السلام د خپل انګور سره نکاح وکړه الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نبی علیه الصلاة والسلام په سړو کې د هیچا پلار نه دی دا پلارو یعنی زید رضی الله عنه ته د زوی نه دی چې دا انګور ده نو په زینب رضی الله تعالی سره الله د دغه رسم خاتمه وکړه کو دا آیتونه نوې نازل شوی نو اوس پم داسې وکنه چې چا به یو سړي ته وي چې ته مې زوی نو بیا به هغه داسې زوی ثابتوي لکه څنګه چې خپل زوی وي نو الله په دغه رسم ختم کو چې ګوره دا خپل زوی په شانتي نه دی ته د ښځه د دې سړي انګورو نه ده نن سبا ته یو سړي ته وي چې لکه ته مې زوی یې نو بیا دغه ښځه ستا انګور کېږي نه بعضې خلک داسې کوي که نه وایي دا د نکاح رور دی دا څه شی دی نو د نکاح ضرور مزي بیا آزاد زی د ناوې سره په کمره کې ناستي دا پکې د کم طرف راغلی دی د نکاح رور نشته دی ښه پردي خلک نه رونه کېږي وایي دا مې د نکاح رور دی نو بس بیا به دی په کمرې ته آزاد ورځي دا پکې نشته دی او دا مې خور ده مونږ خو ټول مسلمانان د یو بل خویندې رونه یو بیا خو پکې پردې تاړو ضرورت نشته دی نه
چې چاته په خوله باندې خور وي رور وي دا په حقیقت کې خور او رور کیږي نه. نو منافقینو خبره مشوره وکړه وی نبی اسلام د خپل انګور سره نکاح وکړه. الله تبارک وتعالی د آیتونو مبارکه سکلو نازل کړو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زینب رضی الله تعالی خواله ورغه او ولیمه وکړه. ولیمه نبی اسلام د یوی بیبي ولیمه د سینه د کړي څنګه چې د زینب رضی الله تعالی ولیمه وکړه. یو چیرې وغه علال کو صحابه کرام ته ویل وی راشه ډوډۍ وخوري. صحابه کرام لاړو او ډوډۍ وخوړله. چې کله صحابه کرام ډوډۍ وخوړله نو ټول صحابه کرام بار ته ووتل. درې تنه داسې وو چې هغې د نبي علیه السلام په دې کور کې کېناسته خبرې شروع کړي. په دغه ټایم کې لا د پردې حکم نه و راغلی. پردې حکم نه و راغلی. نو هغې کېناستل په خپل منځ کې خبرې شروع کړي. د یو بل سره گپ شپ لګاو. نبی علیه الصلاة والسلام لږ ووتو بار ته چېرې کېدی شي زه راځمه نو دوی به پاسېدلي خو چې نبی علیه الصلاة والسلام واپس راغی دوی له هغه شانتې ناستو خبرې کولې. د یو بل سره به گپ شپ کې مصروف وو. هغه خبره په نبی علیه السلام باندې لږه بوج شوله. الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله تاسو دعوت درکړی شي کنه او دعوت خو وخوړو بیا ځئ خورېږئ خبرو دپاره مه کښېنئ. د خبرو دپاره بیا مه کښېنئ. اوس هم دا مسله ده ښه چا درله دعوت درکو د ډوډۍ نو تا ته وي چې لکه غرمې ډوډۍ له به ته راشي نو داسې مه کوه چې نه خو بجو له پسې لاړ شي. صحیح ده که نه؟ هغې به تیاري کوي ته به ورته به دیره کوي په کور کې ناست نو ستا سره هغې څه وکړي چې کم ټایم یې درته د ډوډۍ ښودلی دی نو ډوډۍ ټایم له به ځي ښه او چې کله دې د ډوډۍ وخوړله که نه نو بیا داسې مه کوه چې بالغ ځان ته رانږدې کړي او ډډه ووایو کیسې شروع کړي. صحیح ده ډوډۍ دې وخوړله بس دعا کوه پاسه وایه مونږ لاړو. دا طریقه ده ښه طریقه دا ده چې د ډوډۍ دعوت درکړه شو ټایم لځه. زمونږ خلکو څه طریقه مشوره کړې ده چې لاړ شي او ډوډۍ وخوري بس وایه لکه زه ځمه. نو مونږ خلک وایي مړه داسې هوټل خو نه ده چې ودې خوړه ځي نو خو ډوډۍ له دې راوستې ومه که نه څه ناستې له خو دې نه هم راوستې تا ما ته ډوډۍ له به راشي نو رالم ډوډۍ مې وخوړه څه شي ته کښېنمه. صحیح ده که نه څه شي ته کښېنم څه چل دی ډوډۍ دې وخوړه بس زه ځه الله دوی به هم فارغ شي او ته به هم په خپلو کارونو پسې ځې. دا د شریعت طریقه ده ښه خو دا خو مونږ وزګار خېږو که نه په مخ د ځمکه زمونږ کار بل نشته دی نو چې ډوډۍ دعوت راکړې نو په لسو بجو پسې به لاړ شو او چې ډوډۍ وخورو بیا بالښتونه رزدي کړو نو د مازدیګره پورې غرمې ډوډۍ له به تلې مازدیګر نو کار دې نشته نو ناست په ته نه چې کار دی نو بیا به ته نه وې ناستو. نو د شریعت طریقه دا ده چې بیا پاسه ځه. نو الله تبارک وتعالی آیتونه مبارکه نازل کړو چې کله دعوت درکړی شي دعوت ټایم له ځئ ډوډۍ خو خوړه بیا خبرو ته مه کښېنئ پاسې ځئ خورېږئ. الله آیتونه نازل کړو او د پردې حکم راغی چې د نبی علیه الصلاة والسلام د بیبیانو نه د نن نه بعد څه شی غواړئ د پردې نه اخوا به غواړئ. الله تبارک وتعالی د پردې آیتونه نازل کړو. به هر حال دا د زینب رضی الله تعالی سره د نبی علیه الصلاة والسلام نکاح وشوه او دا زینب رضی الله تعالی ډېره نیک عمله زنانه وه ډېره نیک عمله زنانه وه. حدیث مبارک کې راځي دا سخي ډېره وه. عایشه بي فرمایي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی تاسو کې به د ټولو نه لومبې زما خواله هغه ښځه راځي چې د چا لاسونه اوږدوي. نبي علیه السلام دا موږ ته په ژوند باندې فرمایلي وو چې په ټولو لومبې کې به زما سره اخرت ته هغه تنه تاسو کې ماله راځي چې د چا لاسونه اوږدوي. وی چې کله نبي علیه السلام وفات شو که نه نو موږ چې بیبیانې به کېناستو نو د یو بل سره خو به لاسونه میچ کول چې د کمې بیبي لاس اوږد دی دا به لومبی مړه کېږي. موږ به د یو بل سره لاسونه میچ کول. وی په نبی علیه الصلاة والسلام پسې د ټول نه لومبې چې وفات شو هغه زینب رضی الله تعالی وی موږ بیا وروسته پوه شو چې د نبی علیه السلام مقصد څه و موږ کوم مقصد اخیستی و. د نبی علیه السلام مطلب دا و چې د کومه بیبي پکې سخي ډېری لاس اوږده مانه چې سخا پکې ډېره وي او موږ ظاهري لاسونه د یو بل سره ناپ کول. وی په موږ ټولو کې سخي چې ونه هغه زینب رضی الله تعالی وه. یو ورځ ولا عمر رضی الله تعالی 12,000 اشرفۍ راولېږلي. وی زینب ته وایي چې دا ستا خرچه ده د کور خرچه ده. وی دا زما ده وی وی دا خو ډېره زیاته ده. کپړه یې پې وغوړوله داسې خپله یوه خادمه یوه نوکره هغې ته وي دې کپړې نه لاندې لاس منډه و چې څوک غریبانان راځي پیسې ورکوه. 12,000 دینار او 12,000 دیناره د سرو زرو پیسې وي چې څوک راځي بس لاس منډه ورکوه ورله پیسې لا کپړه پې وغوړوه. نوکره ناسته وه چې څوک غریب به راته سوالګر به راته لاس پې منډه پیسې به یې ورکولې لاس پې منډه پیسې ورکولې. چې د نوکرې پای کپړه لاس و نو سر لاندې تې ډېرې لږې غونته پیسې ښکارې دي. نوکره ورته وایي زینب امهات المؤمنین د مؤمنانو مور تا خو ټولې پیسې په خلکو ویشلې نو چې ماله دې پکې هم څه راکړی وی که نه ولې زما پکې څه حصه نه کېږي کو
چې ما له خو دې به کوم سره راکړی که نه زما په لاس دې ټولې تقسیم کړې ما له دې به څه شی رانه کو وی ښه ته خو رانه هېره وې د کپړې د لاندې چې څومره پیسې دي هغه ته واله ځه هغه ته واله وی چې کپړه مې ترې راټوله کړه نو صرف 80 دیناره پاتې شوي وو 80 دیناره دا د سرو زرو پیسې وي دا پاتې شوي ما ته د 80 پاتې شوي دا وی چې زه دا ته واله ځان له اوسه دا ته واله ځان له اوسه دومره سخا وه سخا پکې او د ټولو نه زیاته رښتینې وه رښتیا پکې ډېر زیات و رښتیا پکې ډېر زیات و الله چې په عایشه رضی الله تعالی تهمت ولګېده که نه نو د دې زینب رضی الله تعالی خور وه دا هم د منافقینو سره په هغې کې شامله شوې دا صحیح مؤمنه وه خو هسې دوکه شوه د منافقینو په خبرو کې راله د هغې سره شریکه شوه نو نبي علیه السلام د دې نه تپوس وکړو وی زینب ته د عایشه متعلق څه وایې ما ته ووایه که نه ستا څه رایې ده دې ورته وایي د الله پاکه پیغمبره قسم په الله چې د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی نه دی لیدلی د عایشې نه د خیر نه ما سوا ما بل شی که نه دا بن وسی وه مونږ چې ته په پښتو کې بن وایو نو دې به وایي چې راشه موکی ده او د نبي علیه السلام پکې د ټول نه زیاته مینه د دې سره د راشه ته پکې هم خپل کار وکړه چې پرېږدي دې ورته وایي ما د عایشې نه د خیر نه ما سوا بله خبره نه دی لیدلې یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام مال غنیمت تقسیمو نو د زینب رضی الله تعالی په منځ کې پکې خبره وکړه چې خبره وکړه عمر ته وایي چپ شه مړی عمر غوسه ډېره ورته کړه وایي چپ شه ته ولې په منځ کې خبرې کوي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عمره دې نه کلار شه دې نه کلار شه دې ته څه مه وایې دا خو اواهه ده زینب خو اواهه ده صحابه کرام ورته وفرمیل د الله پاک پیغمبره اواهي څه مطلب وي د ابراهیم علیه السلام متعلق الله تبارک وتعالی نه فرمایي چې انه لأواه حلیم اواهي مطلب دا دی چې دا ډېره نرم دله د دې زړه ډېر نری دی نو دې ته غوسه کېږه مه دا په زړه باندې نرمه ده ډېره زیاته دې ته څه مه وایه